بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موږ دا خبره کړې وه چې په دې مخ کې سبق چې موږ کوم وینو په هغې باندې څلور اعتراضونه پرون دوه اعتراضونه موږ ویلو. دا یې مختصر خلاصه دا ده چې پرون سبق کې موږ یو ویلو چې دا وایي چې اعیان په دوه قسمه دي، یو جسم دی یو جوهر دی. نو دا په دوو کې منحصر کول دا صحیح نه دي. دغه بعض اعیان داسې چې قایم بذات دي خو نه جسم دی نه جوهر دی، لکه عقول عشره او نفوس مجرده. بیا پرون ما په عقول عشره کې تاسو ته دا ټکه ویلو چې یاره دلیل مراد کم او کیف او دا اعراض دي، دا عقول نه دي. عقول عشره لکه لول الله پاک عقل ول پیدا کو بیا واس باندې پیدا کړ. نو یو دا فرشتہ او عقلونه او اسمانونه او عرش او کرسی دغه ته عقول عشره وایي. د دنیا د ټول نظام د عقول عشره چلی د فلسفه او د عقیده ده. نو دا عقول عشره او نفوس مجرده دا اعیان دي او نه په جسم کې داخل دي نه په جوهر کې داخل دي. دا غو لمغه جواب ورکړو چې زمنګ مدعا دا ده چې موږ ممکناتو کې خبر کوو او دغه سيزونه دي دا د سره موږ منو. نو دا خو فلسفه مني او متکلمین د سره مني. نو ځکه چې د دې هغه ثبوت په داسې دلایل سره دي چې هغه دلایل د اسلام سره متصادم دي، لہذا په کې نه کی. او دویم د اعتراض دا شو چې تاسو دا خبره کړې و چې کوم اعتراضو چې هر هغه څه د بعض اعراضو د حدوث پته چنده په مشاهده سره لګي او د بعض چنده په دلیل سره لګي. زموږ برته داسې اعراض خو چې دای پته نه په مشاهده سره لګي نه په دلیل سره لګي. لکه د اسمان د طول عرض موقو یا د سپنګ رڼا د ستورو رڼا. نو دا خو لکه د دې اعراض د دې خدا خو نه په مشاهده سره پته لګي نه په داسې سره پته لګي. نو جواب ولمنګ دا ورکړو چې د دې هغه اعراض د په کم اعیان پورې دي. نو اعیان چې د حادث دي چې اعیان حادث دي نو بلې پورې کم اعراض تړل شي ناغه هم حادث دي. پوه شئ. و دریم اعتراض او داغه جواب کوم. دریم اعتراض په بل سبق کې د ویلو کنه چې اعیان چې د حادث دي ځکه وی چې اعیان دا به خالی نه د حرکت او د سکون نه پوهیږي مې باندې. او بیا وی چې حرکت او سکون دا دوه حادث دي. او به یې لپاره دا دغه کړو چې صغرا او کبرا یو ذکروا چې صغرا دا وا چې كل ما لا يخلو الاعيان لا يخلو عن الحوادث. الاعيان لا يخلو عن الحوادث چې اعلى اعيان دا بخالي نه د حدیثونو دا صغرا وا. او بیا کبرا دا وا چې كل ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث. هر هغه څه چې د حادث نه خالي نه بسوي حادث به کړه. نو بیا په مقدمه اوله باندې دلایل پیش کړو او په مقدمه ثانی باندې دلیل پیش کړو. نو په مقدمه ثانی باندې دلیل پیش کړو فلان ما لا يخلو عن الحادث وکم چې خالی نه د حادث نو دا به ثابت شي په ازل کې او د لازم بشي د دینه ثبوت د حادث په ازل کې او ثبوت د حادث په ازل کې دا ناروا دي. دا خبره کړو کنه ها چې رکا چې منګلا ویلو چې هر هغه شی چې خالی د حادث نه به حادث وي نو کدا حادث نشي نو دا به ثابت شي په ازل کې. او چې په ازل کې ثابت شو نو بیا به دین دا راشي چې را دا حادث دا لا ثابت شو په ازل کې او حادث په ازل کې نه ثابتېږي. دا دوه یو بل سره منافات دي. نو دغه اعتراض په دغه خبره باندې اوس اعتراض ده چې تاسو موږ ته خبره کړو وکنه چې را کدا موږ حدث دلیل لپاره موږ ثابت کو نو د ازل لپاره په ازل کې به حادث ثابت شي. نو دا به حل ثابتېږي چې کله ازل ته یو مخصوص زمانه نه عبارت واخلي. هغه ته کنه چې ازل دې ته لګي چې مخکې خدا ازل تعریف چې کنه نه هغه دانه ده. ازل خو دې ته لګي چې مالا اول له داغه ست سر ناړو اول وینو. یا د ازل ویم تعریف دار چې په جانب د ماضی کې هغه فرض شوی خو هغه مستمر الوجود وي. سوي مستمر الوجود یعنی هغه وجود همیشه وي غیر متناهي تور باندې. نو ستاره اعتراض به حل وکنه چې ته چې دا ثابت شي په ازل کې نو وای دا په ازل کې به حل ثابتيږي چې کله د ازل ته وخت مقرر نوم واخلې د یو ځای معین یا د مخصوص وخت لپاره تر ثابت کې چې دا ازل له وښوي. او حال دا چې د ازل لپاره یو معین وخت نشته لري. هغه پوه شو به باندې ها ورې دا خبرې کړې وګنه چې کچرتا د حادث دا ثابت شي نو بیا به څه خرابې براشي
حادث به لازم شي په ازل کې او حال دا چې د حادث ثابتېدل په دا دغه یو دوه باندې مخکې زما بریږي دا وهاونه ابحاثونه مخکې کار خچدا و فانما لا يغلو عن الحادث وای چې هر عیان دا خالي هر هغه شی چې خالي نه حادث نه حادث ته وای لو ثبت في الازل کدا ثابت شي په ازل کې نو لازم ثبوت الحادث في الازل نو لازم به ثبوت د حادث په ازل کې او ثبوت د حادث په ازل کې دا سړي ناروا دي نو ثبوت د حادث په ازل کې به هله ناروا چې کله ازل ته یو مخصوص وخت چې دا غیروم کړي یو مخصوص وخت لته نوم کړي چې دا ازل دی او بدی کې دا حادث انده ثابت شوی دی حال نه دی چې ازل یو مخصوص وخت نوم نه دی خو شوی به دی معنی خو شوی ازل د یو مخصوص وخت نوم نه دی بلکې ازل دی ته ویل کېږي چې راغی د سر ناړو اول وینو د سر ناړو اول وینو او دیم دا چې په جانب د ماضی کې افر شوی غیر متناهی زمانه کې لکه پوه شو به معنی نو دا ازلیت نه مراد دا عدم ده نو چې یو سیس حادث شلای د سر ناړو ابتدا نه وز دل کې دوی کنه چې یو سیس د پاره دا ازل کې دا ثابتې دي شي په ازل کې ثابتې دي شي لکه حرکت نه حرکت وای دا په ازل کې ثابت ده او حرکت په دوه قسم لري یو حرکت نوع د حرکت ته او یو جزئی حرکت ده نوع د حرکت مطلب دا چې یو قسم لته بس حرکت وې نه دا حرکت قدیم ده او حرکت جزئی مطلب دا دی لکه دا پنسل رقیږي دا پنسل زړه کومه زما د لاس رقیدل دا جزئی حرکت ده دغه شان دي زما د غوږ رقیږي د غوږ رقیدل دا جزئی حرکت ده نو فلسفه وایي چې دا حرکت کم چې قدیم ده نو هغه نوع د حرکت ده او جزئی حرکت چې نه سره دا دغه حادث ده جزئی حرکت سره ثابت ده نو ورته وایو چې جزئی حرکت دا حادث ده او دا بل حرکت چې دا قدیم ده خدغه قدیم حرکت چې کم ده نوع د حرکت دا اصله مونږ لګيږي بلکې دا مونږ لګيږي نه دا په جزئی حرکت کې مونږ لګيږي لکه مثال دې سره لکه موږ وایو انسان دا یو کلی دا انسان دا سره خدا کلی چې کله هم مونږ لګيږي نو دا په ځمن د افرادو کې مونږ لګيږي لکه انسان دی د افراد زید دی عمر دی بکر دی دا شاولی دی دا عدنان دی خیر الله دی دا ټول چې څنګه د افراد دي دا سری افراد دي او چې کله د افراد ټیکټ کې نو بیا کلی مونږ کېږي نه مونږ لګي کنه نو دغه شان دي دا جزوی حرکت دا چې کله هم راځي نو بدی کې بناو د حرکت خامخا راځي نو د حرکت په کې سره راځي خامخا راځي لکه پوه شو مې دیوانه دې ته وګورئ تاسو دا زه ورول بیا مخکوي و الثالث دریم اعتراض دار چې ان الازل چې بشکره د ازل ليس عباره عن حاله مخصوصه دا عبارت ده د ازل مخصوصه نه دا حالت مخصوصه نه دا خبره به حالت کې کنه چې کله د مخ ته په دا خبره راځي چې منګه مخکې د اعیانو په حدوث باندې منګه وایي چې اعیان چې دا حدیث دي نو لاغه په حدوث باندې منګه دلیل پیش کړو په هغه دلیل کې منګه صغرا او کبرا یو ذکروا نو د کبرا چې کوم دلیل پیش کړو نو هغه پر مخکې سبق کې راځي چې انما لا يخلو عن الحادث ځکه کدا خالی نه د حادث نه نو دا به ثابت چې په ازل کې کله ثابت کې کا ثابت شو دا په ازل کې نو بیا به ثبوت د حادث براشي په ازل کې او ثبوت د حادث په ازل کې ناروا دي ثبوت د حادث په ازل کې سره ناروا دي نو ثبوت د حادث په ازل کې به هله ناروا وي چې کله د ازل ته نوم ورکړل کله تر ازل نه مراد واغسته وقت مخصوصه نو زوی ان الازل ليس عباره مخصوصه ليس عباره عن حاله مخصوصه چې دا ازل دا عبارت نه ده دا یو حالت مخصوص نه حتی يلزم چې لازم شي په باندې من وجود الجسم د وجود د جسم نه فيها بلکې وجود الحوادث فيها وجود د حوادث بلکې لکه چې کدا ته ازل دی خاص نو واغستو نو الو بدا حادث په ثابتي کې په ازل کې کنه لکه پوه شوي حادث په ثابت شي پسکه په ازل کې او حادث نه مراد لګي هغه جسم دی نو جسم بیا په دغه لای کې څه شي ثابت بشي حرکت پر راشي حرکت او سکون دي کنه لکه مخکې جوړي حرکت او سکون د بخالي نه وي جسم بخالي نه د سنه اعیان بخالي نه وي د حرکت او د سکون نه نو اذا به حل به دقیق به محال کېږي به چې کله ازل ته یو خاص زمانه
نوم واخلې او ازل د یو خاص زمانه نوم نه حتى يلزم لازم شي من وجود الجسم فيها د وجود د جسم نه فيها پرېږي وجود الحوادث فيها چې موجود حوادث پرېږي بل هو عبارة بلکې دا ازل عبارت ته بلکې دا ازل عبارت ته عن عدم الاولویه دا نه اول کېدو نه مطلب مالا اول له چې دا اول نه وي عدم اولیت معنا دا رہے چې دې سر نه اول وینو یعنی د سر نه ابتدایي نه ازل چې همیشه نه دی او همیشه نو چې کم څه ابتدا معلومه وا چې مطلب دا د سل کارونه نه نو مطلب دا چې د سل کارونه نه او د سل کارونه مخکې دا نه وکنه چې سل کارونه مخکې نو حادث شو ازلی نشو پوه شو به باندې مالا اول لو چې د سر نه اول نه ناسي ازلی او عن استمرار الوجود یا دیم ته ما دا کوي تعریف کوي د ازل چې دا عبارت ده د استمرار الوجود نه یعنی چې داغي وجود همیشه وي مستمر وي فی ازمنه مقدره فغه زمانه مقدره کې زمانه مقدره نه مطلب ما زمانه حال ماضی استقبال دلیل مخکې غیر متناهیه چې غیر متناهی په جانب د ماضی کې یعنی مطلب دا کنه چې هغه د سره معلومه نه یلکه پوه شو به باندې ومعنى ازلیه الحرکات الحادثه نو بیا به د دې معنی به دا شي چې موږ وایو کنه چې لازم بشي ثبوت د حادث په ازل کې نو مطلب دا چې حرکت به ثابت شي د حرکت حدوث به ثابت شي پس کې په ازل کې د حرکت حدوث به ثابت شي پس کې په ازل کې د دې معنی بس شي چې انه ما من حرکت چې نشته هیڅ یو حرکت الا وقبلها حرکت اخرى مگر داغه لپاره بل حرکت ده لا اله نهایه لا اله بدايه چې داغه ابتدا نشته وهذا هو مذهب الفلاسفه دا د فلسفه مذهب ده لکه پوه شوي نو فلسفه دا وایي کنه چې حرکت جین دا لکه دا نوع د حرکت دا قدیم دا ازلی دا نوع د حرکت سره ازلی دا قدیم او جزئی حرکت جن دا سره الګا نوع د حرکت په جندا نوع حرکت دی ته وایي چې لکه مطلب د حرکت چې د کم څه نوم دی نو دا وایي قدیم دی او دا جزئی حرکت چې دی یعنی کم چې دی هغه اجزا دي جزئیات دي نو هغه حادث دی لکه ما تاسو د ګیره لقیدل د سر لقیدل د لاسونو لقیدل د هر څه لقیدل چې دا جزئی دي پوه شو به باندې لکه به باندې پوه شوي وهم يسلمون او دا فلاسفه تسلیمي انه لا شيء من الجزئيات الحركه بقديم چې جزئيات حرکت چې دا قدیم نه دي بلکې حرکت مطلقه یعنی نوع د حرکت دا سره انما الكلام في الحركه المطلقه لکه پوه شو به باندې چې حرکت مطلق یعنی نوع د حرکت دا سره دا قدیم ده لکه پوهیږئ والجواب جواب دار انه لا وجود للمطلق چې نه وجود نشته د نوع حرکت د مطلق حرکت الا في ضمن الجزئيه مگر په ضمن د جزئی کې د جزئی حرکت کې فلا يتصور نو نه متصور کې قدم المطلق د مطلق قدیمواله دا نوع د حرکت قدیمواله ما حدوث كل من الجزئيات سره د دې چې د جزئیات د حادث دي الکه اوسه مسله دا شو لکنه چې مخکې دا خبر وکړه لکنه کچرتا د حادث ثابت شي کچرته دا ثابت شي په ازل کې نو بیا با ثبوت لازم بشي ثبوت د حادث په ازل کې او ثبوت د حادث په ازل کې دا محال دي پوه شئ نو دا به حل محال وي چې کله د ازل د اعتراض لري چې دا به حل محال وي چې کله ازل ته یو مخصوص زمانه نه تا دا عبارت کړه وي او حال لري چې دا د مخصوص زمانه نوم نه لري ازل بلکې دا ازل خنوم دی د هر هغه څه د کم څه د پاره چې اول نوي یا یو څه چې هغه مستمر الوجود وي مستمر الوجود مطلب دا چې هغه د ماضی حال استقبال د دینه مخکې زمانه چې دا غیر متناهی تور باندې وي نو د دې مطلب دا شو چې د حرکات حادثه چې دا لازمی کې د دې لپاره دی مطلب دا شو چې رسوم حرکات دي نو د یو حرکت نه مخکې بل حرکت د بل حرکت نه بل حرکت د بل حرکت نه بل حرکت نو دا نوع د حرکت چې دا قدیم ده او جزئی حرکت چې جزئیات د حرکت دا حادث دي پوه شئ نو فلسفه وایي چې حرکت چې دا قدیم دی او کوم حرکت قدیم دی نوع د حرکت یعنی مطلق حرکت قدیم دی او جزئیات د حرکت چې دا سری
حادث دي نو وای چې کله تعالی ومنه کنه چې جزئیات د حرکت حادث دي نو دا خبره به سره خامخا منی چې د مطلق حرکت هم حادث ده ځکه چې دا جزئیات د حرکت مونږ لګيږي نو مطلق حرکت به سره خامخا مونږ لګيږي خو د سې نه چې جزئي حرکت جزئي نه او د حرکت شته لکه مطلب ته لکه بس دا حرکت ما ته ثابت کا او ته په جزئي کې نه ثابت نو ته حرکت نشي ثابتولای لکه دې موږ د مثال وکړو لکه انسان دا کلی دا او هر انسان ته کلی ویل کېږي لکه دام کلی دی دام انسان دی دام انسان دی دام انسان دی دام انسان دی خو د دې کلی اطلاق چې کله هم کېږي په انسان باندې نو دا به د افراد په ضمن کې بکیږي چې افراد نه نو هغه ته انسان ویل شي نو دغه شانتي چې جزئی حرکت وي نو د مطلق حرکت به سره خامخا وي یعنی مطلق حرکت نوع د حرکت نه مونږ لګيږي بلکې چې کله هم دا نوع د حرکت مونږ لګيږي نو دا په جزئی حرکت کې مونږ لګيږي او جزئی حرکت دا حادث ته نو دا نور حرکت قدیم حرکت مطلق دا هم حادث لکه پوه شو په دې باندې او هغه خبره چې مونږ کوم کړو چې لازم ثبوت الحادث فی الازل نو دا خبره صحیح شوه لکه پوه شوي څلورم اعتراض دا دی چې دا مخکې د جسم تعریف دا کړو کنه چې هغه به متعین لکه دا عبارت ما وې دغه پورې ها نو منګه دا خبره وکړه مخکې دا خبره شوې ده چې ان الجسم لا يخلو عن الكون في الحيز چې هر یو جسم کنه نو هغه به یو ځای چنده براګر کړی هر جسم چې نه بس کړی ځای براګر کړی نو دا خبره چې کنه دا ستا غلطه ده زګه غلطه ده چې هر جسم کا د هر جسم لپاره تحیز ثابت کې نه دا بدی سره تسلسل لازميږي او تسلسل باطل ده څنګه لکه دوی کنه چې دا حیز دا هغه مقام هغه مکان ته وي حیز هغه ځای ته وي چې جسم حاوی مماس شي د جسم محوی سره د جسم محوی د سطح ظاهری سره ما ته وګورئ د جسم حاوی سطح باطینی مماشی د سطح محوی د سطح ظاهری سره سطح ظاهری او سطح باطینی سطح ظاهری لپاسه طرف ته وي او سطح باطینی لاندې طرف ته وي حاوی کم چې اوچت ته محوی کم چې سره لاندې نو اوس ګوره دا سطح دا دغه جسم حاوی دی او زه په خپل لازم زموږ الله سره جسم محوی دی سره جسم محوی نو ګوره د جسم حاوی دا باطن دی د جسم محوی سطح باطن چې مماشي د جسم محوی د سطح ظاهری سره نو د تحیز وي دې څه وي مونږ والا کدي زه ونیو زه څنګه ونیو چې دې دا لاندې نه حصہ دایله دوی خو ګورئ دایله پاسه نه حصہ دا دای سطح ظاهری دا او دای سطح باطینی دا دا زما اله سطح ظاهری دا دا سطح باطینی دا کم شي چې کې خو د لګيږي ا سطح حاوی پچا باندې چې خو د لګيږي سطح محوی د سطح د جسم حاوی سطح باطینی چې مماشي د جسم محوی د جسم د سطح ظاهری سره نو دې تحیز به لګيږي څور ته لګيږي حیز به لګيږي نو اوس وایي چې د دې د سطح باطینی د جسم حاوی د سطح باطینی چې کله مماشي د بل سره نه خوم جسم دی نو دا غي لپاره بیا حیز پکار دی او دا غي لپاره بل حیز پکار دی او دا وجود سره رواني نو دا خبره دا په تسلسل لازم او تسلسل چې نه دا سره باطل دی او شو به باندې نو جواب ورته دا بنګ ورکو کنه چې روي دا کوم خبره چې تا وکړه لګا چې حیز دی ته ویل کېږي چې حیز دی ته ویل کېږي چې د جسم حاوی سطح باطن چې مماس معنا میلاو شي چې یوځای شي د سطح د جسم محوی د سطح ظاهری سره دا اصطلاح د فلسفه ده دا اصطلاح سره د فلسفه ده او منګه متکلمین د حیز تعریف منګه دا نه کو بلکې من خو حیز دی ته ویل کېږي چې هغه حیز نوم دی د هغه موهوم سیز د هغه موهوم خلا کم چې هغه د کړی دا مطلب دا کنه چې لکه مونږ وایو لکه دا د دې طول له د عرض دا عمق ده دا مونږه موهومي سیز وایو یعنی زمونږ په وهم کې راځي په خارج کې داخلي صدقه نه وي
وایي به باندې نو لکه دا خبره ضرور نه چیرې دا وایي دا حیز نیول زین ولا ده د زین ولا ده او د هغه سطح بات سطح د جسم اوی سطح باطینی ممشوي د جسم معبد سطح زائدی سره دا خبره چې دا متفلسفه ده او موږ دا خبره نه کوو لکه پوه شو به باندې موږ غواړو چې حیز دې ته ویل کېږي چې هغه موهوم خلا ده حیز هغه موهوم خلا ده کم چې جسم هغه لره ډکوي هغه موهوم خلا چې جسم هغه لره ډکوي موهوم معنی چې کوم څنګه په وهم کې راځي او جسم هغه لره ډکوي او پای کې په دا جسم د ابعاد ثلاثه الارض مکو دا جنده پکې راځي خا نو وګوره الرابع سلورم اعتراض انه لو كان كل جسم في حيز كجتشيد هر یو جسم لپاره کچتشي هر یو جسم په یو حیز کې کچتشي هر یو جسم په سګي په یو حیز کې لازم عدم تناهي الاجسام نو لازم بشي نخت میدل د اجسامو لازم بشي نخت میدل د اجسامو ولي لان الحيز زګه حیز څه ویل کېږي هو السطح الباطن هغه سطح باطن من الحاوي د جسم حاوینا المماثل چې یو ځای شي لسطح الظاهر د سطح ظاهر د محوینا لکه پوه شو به باندې دا دغه چاره دا فلسفه ده نو موږ د څه جواب ورکو چې ول جواب ان الحيز چې دا حیز عند المتکلمین د متکلمین معنی هو الفراغ المتوهم هغه موهوم زیګړه کول دي هغه موهوم خلاډه کول دي هغه موهوم خالی زره هغه موهوم خلاله الذي يشغله الجسم چې ډکړی ویاګی لاره مشغوله کړی ویاګی لاره جسم وتنفذ فيه ابعاده او بايږي سرایت کوي ابعاد یعنی هغه دغه کوم دي طول عرض هم دا به سرایت کوي لکه پوه شو مې معنی یعنی متکلمین د هیڅ تعریف چې کړي کنه ادا کړي چې هر هغه جسم آی چې هغه موهوم خلا ده چې جسم هغه لره ډکوي او بايږي دنه د اجسام د جسم د ابعاد ثلاثه نفوس او سرایت کوي نو بری تعریف باندې اعتراض نه واردېږي او اعتراض شو واردېږي هغه پر بل تعریف باندې کې او دا تعریف من کړه نه دا چا کړه ده فلسفه کړه لکه پوه شو مې باندې درینه خدای پاک تاسو خلاص کړئ چې آیا نو اوس په دا وایي چې رقم سیدا پیدا کوم کې رقم ځان نام محدث وي زين